السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو، زموږ په معاشره کې د تقریبا ډیرو ورځو نه یو خبره گردش کوي او لګیا د غیر چاپیره تاویږي او په هغه باندې زیاته بحث او مباحثه هغه علماء کرامو هم وکړله او زموږ عوام ورونو په باندې هم وکړله چې هغه یو اهمه مسله ده، هغه د مفتی منیر شاکر صاحب چې د هغه په باره کې څوک لګیا دي د کفر فتوی په باندې لګوي، څوک یې شهادت ثابتوي، څوک یې ولایت او کرامات ثابتوي او څوک لګیا دی هغه باندې د کفر او د هغه د شهادت چې کوم دی نو منفي کوي او د کفر فتوی په باندې لګوي. د هغې په حوالې سره یو څو خبرې زه تاسو سره کومه چې یاره د مفتی منیر شاکر دا شهید دی او که نه دی شهید ورته ویلی شي او که نه شي، یا هغه د دنیا کې څنګه وخت تیر کړلو، نو آیا دغه وخت چې څوک تیر کړي هغه ته چې کوم دی نو مسلمان ویلی شي او که نه شي ویلی او هغه ته کافر ویل چې کوم دی نو څنګه دي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو سره دا ټولې خبرې شریکومه. نو اول به زه دا خبره وکړم چې یاره اول خو زه دې ټولو علما کرامو ته او دې ټول د سوشل میډیا خلکو ته دا ریکویسټ کومه، دا ورته درخواست کومه چې بس مهرباني وکړئ نور چې کوم دی نو د هغه کوم زامن دي، کوم بچي دي، د هغې نه تاسو انټرویوګانې مه کوئ. مطلب هغې ته مه کښېنئ تاسو چې یاره تاسو هغې نه بیا خبرې ترېنه واخلئ چې یاره فلانی عالم خو دا وایي او ډنګړی عالم دا وایي، فلاني تاسو پسې دا وویلې، فلانی دا وایي، یا تاسو هغې نه د مسایلو پوښتنه وکئ، یا هغې ته تاسو داسې خبرې ورسره وکړئ چې هغې د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه هم د دین او د شریعت مخالف وي. ځکه هغې اوس په دې وخت کې په درد کې دي، په غم کې دي، نو هغې هر څه د خولې نه چې کوم دی نو هغه ویستلی شي او هغې هغه ټولې خبرې کولی شي چې څه هغې نه کول غواړي، نو هغه خبرې هم د دې نه چې کوم دی نو کېدی شي. نو تاسو مهرباني وکړئ هغې سره خو اول چې کوم دی نو کوشش وکړئ حتی الوس چې کوم دی نو ځان وساتئ. دویمه خبره دا ده چې یاره مفتی منیر شاکر چې کوم دی نو هغه اوس شهید دی او که نه دی. نو یو خبره یاد ساتئ، شهادت دا چې کوم دی نو دین اسلام او شریعت چې کوم شهیدان ذکر کړي دي، 8 قسمه شهیدان، نو که هغه لحاظ سره ورته وګورلی شي یا په هر انګل باندې چې ده ته وګورئ د شهادت په لحاظ سره، نو یاره دغه فیصله چې کوم دی نو خلکو له نه دي کول پکار چې یاره دا یا مسلمان و یا کافر و یا شهید دی یا نه دی. هغه اوس الله رب العزت سره ملو دی، هغه تللی دی قبر ته، هغه ته به خپله هم پته لګېدلي چې یاره ما کوم عقاید خواره کړي وي یا ما کومې خبرې کړې وي د نبي علیه صلات وسلام ذات پسې یا د هغې د والدینو ذات پسې یا د امام ابو حنیفه صاحب په ذات پسې یا د امام بخاري یا څومره کسانو پسې چې هغه خبرې کړې وي، اترې کړې وي، نو هغه ته په خپله پته لګېدلي وي. نو لہذا زه د موجوده خلکو ته وایم چې کوم ژوندي دي، تاسو به په خپله هم هلته کې ورشئ او موږ ټول به هلته کې ورځو قبر ته، موږ به ټول سوال او جواب کوو، موږ به ټول چې کوم دی نو خپلې ښې او بدې خبرې جواب هلته کې ورکوو. نو لہذا کوشش وکئ چې ځان وساتئ د دې خبرو نه، د دې ویډیوګانو نه. اوس غټ غټ مفتیان، غټ غټ علما کرام چې یو ښه ویلیو لري، یو ښه مقام لري، یو ښه مرتبه لري، ولې تاسو چې کوم دی نو خپل مقام او مرتبه خرابوئ او تاسو راپاڅېږئ او بیا ویډیوګانې کوئ؟ یاره بس هغه شهادت دی، که وي هم الله ته پته ده او که ني هم الله ته پته ده، هغه فیصله چې کوم دی نو الله کولی شي. کیدای شي الله رب العزت د هغه ټول هر څه معاف کړي وي، یو داسې عمل یې کړی وي چې الله هر څه د هغه معاف کړي، کیدای شي الله معاف کړی نه، کیدای شي عذاب وله ورکړي. په دې کې زموږ او ستاسو هېڅ څه خبره نشته دی چې الله به هغه ته عذاب ورکوي یا به هغه ته چې کوم دی نو معافي کوي. نو لہذا موږ او تاسو له صرف دا کول پکار دي چې موږ د دې نه ځان وساتو، موږ د دې خبرو نه ځان وساتو. ځکه نبي علیه السلام حدیث مبارک هم دی چې تاسو مړو ته چې کوم دی نو کنځل مه کوئ، مړي بد مه یادوئ، بس هغه یو ځل لاړل، د هغې معامله اوس الله ته پرېږدئ، هغې الله ته وسپارئ. بس که الله هغې سره هر څنګه معامله کوي هغه د الله خوښه ده. نو تاسو مړو پسې بد رد مه وایئ. نو دا زه دې پورې وایم چې یاره اوس د مفتی منیر شاکر چې کوم دا بچي دي، دا اوس راپاڅېدل، یو چې کوم دی نو بېلې بېلوتې وایي لګیا دی، یا بل بېلې بېلوتې وایي لګیا دی چې یاره یو نیم سل احادیث دي او نور چې کوم دی نو منګړت دي، او بل چې کوم دی نو د اقیم الصلات څه داسې ترجمه کړې ده چې د سره دغه ترجمه یو مفسر هم نه ده کړې، یا چېرته کې دغه ترجمه شته دی نه د سره، پته نه لګي دی د کوم ځای نه دا ترجمه کوي.
نو دې ته هم زه وایم چې کوشش وکئ در کوم وخته پورې ستاسو په زړه کې د خپل والد غم وي، د هغه یاد پکې موجود وي، نو د هغې پورې چا سره د انټرویو ټایم مه ورکوئ. چا سره چې کوم دی نو مایک ته مه کښېنئ، چا سره چې کوم دی نو ویډیو ته مه کښېنئ. ولې چې ستاسو د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه بیا خلکو ته هم درد رسوي، نقصان رسوي او ستاسو ایمان ته هم نقصان رسوي، تاسو ته هم نقصان رسوي. نو پکار ده چې د دغه نه مونږ ځان وساتو، دغه څیز نه چې کوم دی نو مونږ ځان بچ کړو. نو پکار ده داسې خبره چې یاره مونږ په دې باندې خاموشي اختیار کړو. بس هغه هغه چې کوم عقاید وو، هغه چې څه په دنیا کې کړي وو، بس هغه خپل ځان دپاره کړي وو، او نور چې کوم د هغه عقاید وو یا د هغه کومه نظریه وه یا د هغه کوم سوچ وو، هغه د هغه دپاره وو. لهذا که کوم خلک اوس وي او هغه باندې بحث مباحثې کوي، نو نه دي کول پکار. دغه خلک پخپله هم اوس ګناه کې ځان مبتلا کوي. که هغه یو مفتي وي، که هغه یو عالم وي، که هغه هر څوک وي، ځان په ګناه کې مبتلا کوي چې هغه پسې خبرې کوي. ځان چې کوم دی نو هسې هغه خپل عبادات خرابوي، خپل ځان خرابوي چې دی راځي او هغه پسې چې کوم دی نو اوس خبرې کوي او هغه په بدو باندې یادوي. یاره هغه سره که اختلافات و هزارها اختلافات، زه د هغه حمایت نه کومه. هغه بالکل د نبي علیه السلام ګستاخیانې هم کړي دي، د بیبي عایشې په ذات کې هم خبرې کړي دي، د امام ابو حنیفه صاحب، دغه شانتې د امام بخاري صاحب او داسې د لویو لویو خلکو په شان کې هغه چې کوم دی نو خبرې کړي دي او نازیبا الفاظ یې استعمال کړي. نو زه د هغه حمایت نه کومه، ځکه ما مخکې هم یو ویډیو کړی و او بیا په هغې باندې په ماته خلکو په پرسنل کې میسیجونه کول، په وټساپ باندې کمنټ کې هم کول چې یاره دا ته په څنګه په ده باندې ویډیو کې او څنګه ده باندې خبرې کې او داسې. نو ګوره زه تاسو ته ووایم چې که مثال د هر چا په ذهن کې یو آیډیا وي، یو سوچ وي، نو پکار ده چې هغه خپلو خلکو ته وړاندې کړي او خپلو خلکو ته پیش کړي. نو زه دا د خپلو خلکو ته وایم چې یاره هغې که یو غلطه خبره وکړي، ګوره زه تاسو ته یو خبره وکړم، څوک یو غلطه خبره وکړي او هغه غلطه خبره ته راوالې او هغه شیر کړي څومره ته هغې له هوا ورکړي، نو هغه په زړه کې نور هم هغه دغه ولوله را پیدا شي چې راشه مړه را روانې جمیله بیا وډزېږه، بیا چې کوم دی نو داسې هر څه ووایه، خلک خو دې ډېر وایرل کوي. نو ګوره دا مه وایرل کوئ. هر یو زه تاسو ته وایم د اهل سنه والجماعت چې کوم دي، که د بریلي مسلک سره دي یا د دیوبند مسلک سره دي یا د بل سره، هغه کلیپ راغستی دی کوم هغه 150 احادیثو والو دومره وایرل کړی دی چې بیخي انتها ته رسولی. نو ګوره تاسو په خپله قمقلتوب کوئ. ستا د آیډۍ نه چې داسې الفاظ شیر شي، نو ته ووایه دا تا ته ګناه نه میلاویږي. که صرف په بل باندې چې کوم دی نو مونږ تهمت لګوو، بل ته چې کوم دی نو مونږ وایو داسې خبرې مه ګوره. هغه اوس خبرې وکړلې، هغه چې کوم دی نو غول وخوړل، هغه چې کوم دی نو بدې ردې وویلې، احادیثو پسې وویل، یا نبي علیه السلام پسې وویل، نو ته خو یې مه شیر کوه که نه، ته یې ولې شیر کې؟ ته خو پکار ده چې ته یې منع کړې. که تا په یو ځای کې وکتل، ته یې بیخي بلاک کړه د ځان نه، ته یې هغې باندې رپورټ ووهه، ختم که، شیر کوه خو یې مه که نه. زمونږ صحیح مونږ چې کوم دی نو بس زر شیر کوو، ورسره لیکل به وکړو، نه مه کوه، لیکل هم ورسره مه کوه، شیر کوې هم مه. څه پته لګي داسې خلک به چې هغې به د سره دا الفاظ اورېدلي، نو ستا آیډۍ نه به چې کوم دی نو هغې ته ور ورسېږي، د بل مسلمان زړه به پرې باندې خفه شي. نو داسې مه کوئ تاسو، شیرینګ بالکل مه کوئ. هغې که کوم ویډیوګانې وي، کومې خبرې وي، هغه تاسو نه شیر کوئ. یو میاشت به وکړي، 2 میاشتې به وکړي، یو څو ورځې به وکړي، په خپله به غلي شي چې مړه دا خو هر څوک سوی نه. او که نه هغې دغسې خبرې کوي او زموږ هر ملا راپاڅېږي او هر عمي راپاڅېږي او جوابونه ورکوي، هر یو کس راپاڅېږي او هغه ته جوابونه ورکوي، هر یو کس راپاڅېږي او د هغه ویډیوګانې شیر کوي او هغه چې کوم دی نو لګوي. نو هغې به هم سترګې غټ شي چې بس مړه دا خو وګوره هسې مشهورېږو، بس راځه نور هم چې کوم دی نو ګډې وډې وایه. نو لهذا دا یو مختصر شان پیغام دی، صرف دا د زړه د درد نه مې درته وویلو چې زه سویمه ورځ ده، تقریبا ډېرې ورځې وشولې چې یاره زه په سوشل میډیا باندې ګورم، خو ما ویل مړه بس پرېږده، خاموشي پې باندې ښه ده، بس پرېږدې، داسې هم دی لګیا دی. خو بیا مې سوچ وکړو چې نه، پکار ده یو خپله آیډیا زه د خپلو ملګرو سره، خپلو دوستانو سره شیر کړمه چې مه کوئ داسې، بیخي مه کوئ. شیرینګ د هغې د ویډیوګانو بالکل مه کوئ. په خپلو ویډیوګانو باندې، په خپلو آیډیانو باندې هغه مه پرېږدئ، په خپلو چینلو باندې هغه مه پرېږدئ، دا ستاسو ته نقصان درکوي. او بل چې کوم دی نو د مفتي منیر شاکر په باره کې هیڅ قسمه کس هیڅ قسمه ویډیو مه کوئ، هغه د هغه په ښه باره کې وي او که د هغه د بد په باره کې وي، هیڅ هم مه کوئ. بس خاموشي پې باندې اختیار کوئ. بس هغه د دنیا نه لاړو، اوس هغه پوهېږه او الله پوهېږه. هغه چې کوم دی نو اوس بلته کې نبي علیه السلام چې کوم دی نو ورته به پته لګېدلي چې څنګه ذات و
څنګه شخصیت و، د الله د عذاب پته به مو ورته لګېدلې چې یاره په قبر کې عذاب شته که نشته، په قبر کې راحت شته که نشته دی، په قبر کې سوال او جواب شته دی او که نشته دی، د دې ټولو پتې به ورته لګېدلې. نو بیا مو تا پې ولې خپل آخرت خرابوو؟ بیا مو تا پې باندې ولې خپل قبر خرابوو؟ بیا مو تا پې باندې ولې خپل ایمان خرابوو؟ نه دي خرابول پکار، مه کوئ داسې کار. او دا مې درته د زړه د درد نه یو اهم پیغام درکړه چې بالکل کوشش وکړئ ځان وساتئ د دې خبرو نه چې یاره د شهادت یا شته یا نشته دی، یا هغه مسلمانو یا کافرو، چې هر څه بس هغه د الله سره معامله وه، هغه هم چې کوم دی نو بس خپل نظریه او خپل سوچ اغستی و، لګیا و. نو لهذا تاسو ټول چې کوم دی نو د دې څیزونو نه ځان وساتئ چې نور د هغې ویډیوګانې مه شیر کوئ. اوس بیا چې کوم دی نو لکه جمعه را روانه ده، اوس به بیا په دې کې لګیا وي او پکې به ګډې وډې وایي. نو که تاسو هره ورځ د ده دا هره هفته د ده دا ویډیوګانې شیر کوئ، هغه له خو به نور هم مزه ورکړي، هغه به نور هم چې کوم دی دې پسې خبرې شروع کړي. نو ټول زمونږ وروڼه یې، ټول چې کوم دی مونږ یو مسلمانان یو، یو د الله رب العزت بندګانان یو، د نبي علیه السلام امتیان یو. مونږ به د داسې خلکو مخنیوی کوو، مونږ به داسې ویډیوګانې بالکل نه شیر کوو او ځان سره وعده وکئ چې دې نه پس به تاسو داسې ویډیوګانې نه شیر کوئ چې هغې کې چا بد الفاظ ویلي، که هغه هر څوک وي، د هرې عقیدې سره تعلق ساتي، د هر مسلک سره تعلق ساتي، هر څوک وي د هر مذهب سره هم تعلق ساتي. نو تاسو که هغه بد رد کوم څیز کې اسلام پسې ویلي، قرآن پسې ویلي، دین پسې ویلي، هغه ویډیو مه شیر کوئ، هغې له هوا مه ورکوئ. بس مخې له درله راغلله، بس که زړه دې غواړي وویره، که نه غواړي بس پورته یې که پرېږدې، بس ګوتې ورله مه وړه، شیر کوئ یې مه. نو زما دا پیغام خپلو ټولو دوستانو ته ورسوئ، خپلو ټولو دوستانو سره یې شیر کړئ او هغې ته دا ورسوئ چې یاره هغې هم خبر شي د دې نه چې یاره مونږ له د دې نه ځان ساتل پکار.